د پاکستان تحریک انصاف دیرینه کارکن و جرنل کونسلر وی سی امبیلا مزمل شاه د پارټۍ سره ټول اختلافات ختم کړل او رضا شو. د چیرمن پی ټی آی بیرسټر ګوهر علي خان بونیر ته د راتګ په موقع د دل محمد او شیر محمد په کوششونو مزمل شاه یو ځل بیا په تحریک انصاف کې د شمولیت اعلان وکړ. د انیټن سابقه امیدوار کامران خان او د پی کې 27 سابقه او متوقع امیدوار عبدالکبیر خان مزمل شاه ته د پارټۍ موپلر واچو ورته د عمران خان په قافله کې په شمولیت هرکلی وې. میډیا سره د خبرو په وخت مزمل شاه وې چې د ما د پارټۍ سره اختلاف راغلی و، خپوم خو شکر دی د ډیرو افرونو باوجود مې بلې پارټۍ کې شمولیت نه دی کړی. هغوی وې چې عمران خان په پښتنو بیا خاص کر په بونیر ډیر احسان وکړو چې بیرسټر ګوهر علي خان د پارټۍ چیرمن کو. مزمل شاه وې چې د بونیر ټول ولس له پکار دی چې د تحریک انصاف ملاتړ وکړي. په دې موقع عبدالکبیر خان او کامران خان وې چې مزمل شاه د پارټۍ نظریاتي ملګری دی، موږ ورته یو ځل بیا د خان په قافله کې په شمولیت هرکلی وایو. هغوی وایي چې په تحریک انصاف کې څوک هم د خپل ذات دپاره کار نه کوي، بلکې د پاکستان د حقیقي ازادۍ، انصاف او میرټ دپاره کار کوي او دا زموږ د ټولو فرض دی. د ټولو مخکې خو زه د بیرسټر صاحب ګوهر خان او د هغې خاندان ته او ټول بونیر ته د هغه په چیرمنشپ باندې مبارکباد ورکوم. او تاسو د پارټۍ خبرو وکړو، ما خپل سیاسي کیریر چې دی هغه د 2013 نه د تحریک انصاف سره شروع کړی او د نن 2018 پورې زه هغې سره وم. خو په بونیر کې داسې د پارټۍ کې څه ګروپینګ ورته کې روان و، د هغې د وجې زه لږ په سیټ شوی وم. نن زه باقاعده چې بیرسټر صاحب عمران خان دا اعتماد په بونیر وکړو، په ټول کې پی کې وکړو، په ټول پاکستان یې وکړو، زمونږ بونیر له د مشري ورکړه د پاکستان تحریک انصاف چیرمن. نو زه باقاعده پاکستان تحریک انصاف کې دوباره شمولیت کوم او انشاءالله سره د خپل ملګرو سره د ټول تحصیل ملګرو سره د ټول امبیلې د کلي زه د دوباره به انشاءالله د عام ورکر په حیثیت باندې ودو مودو ته مې ضرورت نشته، د عام ورکر د پی ټی آی زه د دې پارټۍ لپاره خدمت کوم انشاءالله. او زه یو ځل بیا د ګوهر خان د ټول بونیر د خپل طرف نه ټول بونیر ته د ګوهر خان خاندان ته مبارکباد ورکوم انشاءالله. او زه به د ادناکه ورکر په حیثیت د پارټۍ لپاره خپل خدمات کوم انشاءالله. مزمل شاه ورور د تعارف محتاج نه دی، د پاکستان تحریک انصاف په بانی اراکینو کې دی او ګیلې معنی خو په کور کې راځي. نو دا راغلی وې خو اوس چونکې خان صاحب یو ډېر غټ اعتماد زموږ په بونیر باندې په دې ټول کې پی باندې کړی دی چې بیرسټر ګوهر خان د پاکستان تحریک انصاف چیرمن یې نامزد کړی دی. نو چې خان صاحب اعتماد وکړو په دې کې پی باندې په دې بونیر باندې، نو زما دا یو درخواست دی د ټول بونیر عوام ته چې دا یو ډېر غټ عزت دی، ډېر غټ اعتماد دی. عمران خان ته د ټولې دنیا نن سترګې دي او هغه خپل هغه پګړۍ راغله زموږ بونیر لی راکړه. د بونیر د یو باشنده په توګه باندې زموږ د هر یو سړي دا فرض جوړیږي چې دا نورې سیاسي پارټۍ ماټۍ چې کوم دي نو په دې صوبه کې په دې ملک کې خلکو مسترد کړي دي، یو پاکستان تحریک انصاف دی. خو چې خان صاحب په بونیر باندې دومره غټ اعتماد وکړو نو د بونیر د خلکو دا فرض جوړیږي چې دا نور سیاسي جماعتونه مواتونه پرېږدي، ټول سره د خاندانه که لوی دي که واړه دي په پاکستان تحریک انصاف کې شامل شي، ځکه چې موږ ته ډېر زیات عزت په سترګه کتلي. تاسو ته معلومه ده چې نن چیرمن صاحب بیرسټر ګوهر خان په خپله بونیر ته را روان دی، فرسټ ویزټ یې دی او نومینیشن پیپرز به د بونیر نه فایل کوي انشاءالله. نو د هغه استقبال ته تاسو وکتو چې په ګڼ شمېر باندې ملګري راوتي دي، څه په لارو باندې را روان دي. زموږ د ټول بونیر دپاره دا د عزت افزایي خبره ده او مزمل شاه ورور ته زه ویلکم وایم په پاکستان تحریک انصاف کې. د ټول نه لومړی خو زه د بونیر د ټولو شکریه ادا کوم چې نن د پاکستان تحریک انصاف مومن طیب چیرمن صاحب روان دی او هغوی د استقبالي لپاره ټول راوتي دي. پاکستان تحریک انصاف ته ټول مشران او عہدیداران نوجوانان او یقینا چې مزمل خان د هغې خاندان هغه چا نه پټ پناه نه دی، یو ډېر سماجي سیاسي ورکر لیډر دی او یقینا چې د ده په راتګ باندې واپس داسې ناراضګۍ وي او الله تعالی د دې د وجې ختمې کړي چې پاکستان تحریک انصاف سره خپل قافله خپل سفر یو کو. یقینا د دې قربانۍ چې دی چا نه پټ پناه نه دي، په ماضي کې چې د کومې قربانۍ ورکړي دي او دا ته تمه لرم چې انشاءالله د عمران خان د ویژن سره د پاکستان تحریک انصاف ته نظریې سره د میرټ په بنیاد باندې به دې ودرېږي او پاکستان تحریک انصاف په کامیابۍ طرف ته انشاءالله په شریکه به وکړو.